څه کم پیر ته ورسې دا کم څه جعلي پیران دي دا یوه خبره همیشه کوي که تا په نسم درد و دی تا ته وایي جادو در باندې سوی ده که تا په سرم درد و دی وایي پیری در باندې ناسته د وجه څه شی زما یو دکان ده په دکان ته ته راسې یو شی رانه غواړې څه فلانی شی ما ته راکړه او زه تا ته وایم چې زما په دکان کې خو دا شی نسته نو ته به خامخا بل دکان ته ځې ته یو مسله ما ته راوړې زه تا ته وایم چې تا د مسلې حل ما سره نسته نو ته به خامخا بل چا ته ورځې تا خپل یو تکلیف ما ته راوړ ستا په معده باندې درد دي زه تا ته وایم څه ورسه تا په معده باندې درد دي ته ډاکټر ته ورسه نو ته بیا دوم وار ما ته نه راځې نو دا پیران خپل دکانونه نه بندوي ولې نه د جادو علاج ډاکټر سره شته نه د پیري علاج ډاکټر سره شته دی به خپل دکان نه بندوي دی به بار بار تا ځان ته راغواړي چې جادو در باندې سوی ده بیا د جادو علاج څه شی ده څه تور پسه نه راوړی دی هغه په وینه باندې تعویض نه لیکل شي نو تا جادو نه ختمیږي زه تر ننه پورې دا نه یم پیدا دا کم تعویض داسې تور پسه نه بغیر هغه اثر نه کوي هغه کم تعویض تور چرګې نه بغیر دا اثر نه کوي بیا باز دا دې دا نور ژبې وال خلک چې دا دلته چیرې موږ اوسو دلته څه ورسې دی درته وایي چې دا تا باندې سپېریان دي دغو ته زه مېلمستیا کوم زه به دوی ته ما ته به یو دا بلکې دا نه پسې ما ته تا ته به وایي ته به داسې کوې ایدرې ته به ځې شپې به 2 بجې شپې به 2 بجې به ایدرې ته ځې 15 کیلو غوښه به د پسه والا وروړې او د ایدرې مابین ته به ورځې دا نه یو کونج ته ورځې د ایدرې مابین ته به ورځې دا غوښه به هلته غورځې بېرته به مخ راګرځې شاته به تا باندې به نارې هم کېږدي غږونه به هم کېږدي تا به خلک دا پیریان به دې په لوټو هم ویلي ته به شاته نه ورګوې ته به سیخ ځین راوځې یو عام انسان وایي چې یاره زه زه له یوه نه یم چې شپې په 2 بجې غټې ایدرې منځ ته ورسمه هلته دا غوښه وغورځوم نو هلته به پیری به ما باندې غږ هم کوي ما باندې به وار هم کوي نو هغه دغه دی وایي چې یاره دا 15 کیلو غوښه خو دا د 4.5 کیږي دغه د پیر صاحب ته ورسي پیر صاحب د عمل ته خپله وکړه دا ټول غلط دا ټول کارونه غلط دي زه یو بل همیشه بعض پیران پیر صاحبان دا وایي تا باندې جادو سوی ده او جادو تا باندې پیری سوی ده اوله خبره دا ده چې جادو هر څه په کاغذ باندې به لیکل کیږي په یو بل شي باندې به ویل کیږي مګر پیری چې ده دا د خدای یو مخلوق ده هغه خدای لکه ما او تا غوندې پیدا کړی ده د یو کاغذ نه یو میژتون نشي جوړېدی د یو کاغذ په یو مچ نشي جوړېدی نو به پیری څنګه جوړېږي مګر بیا هم موږ ورځو ولې موږ خپل عقیدې دلته کمزوري دي موږ د خدای د اصل نیک بندګانو او ولیان سره خپل رابطه نه ساتو او بل زموږ کې یو بله کمزوري ده چې بعض کارو کې د خدای مصلحت دي ته یو پیر ته ورغلې تا ورته ویل ما ته دعا وکړه زما په کاروبار نه چلیږي د دعا درته وکړه خدای تعالی هغه وخت تا د هغه کاروبار د چلېدو دپاره نه یې منظوره کړې په هغه کې د خدای یو مصلحت دی دې معنا نه ده چې هغه پیر په طاقت نشته ول پیر هم خدای ته سوال کړي او خدای بهتره پیر ستا دپاره څه وکړي د خدای امتحانونه په انسان باندې راځي تاسو بس دستي منډه کوي بل ته دستي زه دا نه وایم خو هر چا ته څه ورځي هغه کس ته ورځي څوک ستاسو پیژني چا پلار او نیکه حسب او نسب پیژني هر یو پټې والته مه کښېنئ ولې هغو خپل عقیدې خرابې دي هغه خپله په غلطه لاره روان دي او تاسو بیا په غلطه لاره رهي بل ستا ته ورسې او تا ته وایي ستا باندې جادو سوی ده نو ته بیا د نور پښتانو د هر انسان څېره کې یو تجسس پیدا سي دا جادو ما باندې چا کړی ده ته به سوال ور باندې کوې پیر صاحب اوس دا سړی خو راوښیه دی به اول تا ته وایي ستا خپل ده چې دا خبره یې وکړه ستا خپل ده تا خپل دا ټول
خپل خلک څه دي، دا خپل تربرونه، دا خپل عزیزان، دا د ټول تر پام بد شو. دا ټولو دپاره تا په زړه کې بغض پیدا شو، د دغو ټولو دپاره تا په زړه کې کینه پیدا شوه، یو دښمني دې ورسره جوړه شوه. بیا که ته پوښتنه دې نیوکې سې نورې راوښیه، دا یو درته چې نورې نه درښیم، خو داسې یو جګ نری سړی ده، خامخا تا خپلوانو کې به یو 10 کسه خو به جګ نري، هغه 10 کسونو بیخي تا د سر دښمنان شو. دغو شیانو نه ځان وساتئ، د دغو شیانو نه ځان وساتئ، داسې خلکو ته بالکل مه ورځئ. ولې دا خلک درته څنګه څه ما وویل چې خپل د پیسو تاوان خو درکوي، هغه سره تاسو د ایمان تاوان درکوي. ولې داسې خپل په زړه کې چا دپاره کینه وساتئ، چا دپاره بغض وساتئ، وایي تا ایمان ورسره کمزوری کېږي. او آخري خبره زه کوم،